ځکه د شیطان چې د کم مرض د لاسه په خپله تباه شوی دی هغه حسد دی. علما ذکر کوي نوح علیه السلام چې کله قوم ته ووایي چې الله عذاب راولي غرقېږي نو د هر جنس نه پکې یو جوړه کېناسته په کښتۍ کې یو بوډا ناستو. ګوره د اسرائیلي واقعات دي څه په قرآن او سنت صحیح و سند ثابت نه خو یو ښه مفهوم پکې فروتي علما ذکر کوي. بهرحال نو یو بوډا ناست دی او غلی هغه سره خپله جوړه ابیم نشته. نو نوح علیه السلام ورته وکتل ورته بوډا څوک یې؟ نو دی غلی شو ورته وایي الوایه کني ښکته دې د اوبو ته ولو. هغه وایي چې زه خو شیطان یم نن بچ کېدل غواړم. هغه وایي نن خو الله ستاسو باندې د دنیا د ورانولو ستاسو د غرقولو اراده کړې ده خو دې خبرو کې ورته هغه قوم وایي مونږ ته وښیه ته خلک په څو څیزونو هلاک کې بس دا راته وښیه. وی کب دا درته ووایم بیا مې پرېږدی وي او بیا درته څه نه وایو. وی دوه څیزونه دي چې په هغې زه هم هلاک شوم او خلک مې هم هلاک کړل. وی څه دي؟ وی یو حسد دی او بل حرص دی. وی څنګه؟ وی په حسد مې ځان هلاک کو. آدم علیه السلام غونده سړي سره مې حسد کو هغه سره مې ښکر وو تر قیامته په ما باندې لعنت شو الله راوشړلم. وی په حسد مې ځان تباه کو. وی په حرص بل تباه کوم. وی هغه څنګه؟ وی آدم علیه السلام ته د دنیا نعمتونه کولاو هر قسمه فراخي ورته ده خو ما ورته قسم وخوړ چې دغې بوټي نه د خوراک وکړو نو همیشه به په دې نعمتونو کې وی چې هغه دا بوټي خولې ته وړلو وی الله ورته وی چې ګټ آوټ. نو وی په حسد مې ځان تباه کو په حرص مې ستاسو بابای آدم تباه کو. نو آخو د رب العالمین یو حکم هو عرض دا دی چې حسد او حرص نن دې څیزونو مسلمان تباه او برباد